پیسه ډیره ګټوي دنیا ډیره ګټوي که د دنیا ډیره ولا ډیر عبادات کولی سي که مسکین وي بیا به ناست دی که مسکین سي په تمه باندې به لګیا یې په لالچ باندې به لګیا یې که مسکین سولې زکات چاته نه سي ورکولی سرسایه چاته نه سي ورکولی عشر نه سي ورکولی صدقه و خیرات نه سي کولی حج نه سي کولی عمرې نه سي کولی چاته قرض نه سي ورکولی د خپل اولاد ښه خدمت نه سي کولی خو دا څومره عبادات چې دي دا ټول د مال سره تړلي دي اوس نور خو دا خبره خو بیا ځان ته ده لمونځ هم عبادت ده داسې شیان په لمانځه کې سته چې هغه مکروه دي داسې شیان په لمانځه کې سته چې هغه مفسد دي د لمانځه دپاره لمونځ ورباندې فاسدېږي داسې شیان سته ورباندې چې لمونځ ورباندې صحیح کېږي کاروبار هم داسې ده مضاربت ده داسې شیان سته پکې چې په هغه سره مضاربت فاسدېږي حتی د مضاربت نه سود جوړیږي مضاربت ورباندې مکروه کېږي خو هغه بیا د مولي صاحب کار ده مولي صاحب به دم په قدم باندې د خپل قوم دا اصلاح کوي چې مضاربت کوي په دغه طریقه یې کوه چې شراکت کوي په دغه طریقه یې کوه چې د زراعت کاروبار کوي په دغه طریقه یې کوه چې قرض چاته ورکوي په دغه طریقه یې ورکوه دین بیا ځان ته د قرض ځان ته داسې د چا سره دین کوي هغه د دین بیا ځان ته خپل مسایل دي به هر حال مال یو بهترین شی ده او په دغه مال سره انسان سخاوت کولی سي سخاوت دا بیا د الله داسې عبادت ده چې هم انسان جهنم ته غورځي او هم انسان جنت ته رسوي که په ورکړه کې الهیت مقصد و ریا مقصد نه وله شهرت مقصد نه و میډیا مقصد نه وله خالصتا هم په دغه بنیاد باندې چې دا د الله بنده ده محتاج د مسکین د غریب ده هم د دغه الله د رضا دپاره زه د انسان معاونت کوم جنت ته خو به ولاړ سي خو نور خلک به هم د ځان سره بیایې خو که بیا دغه مال تا چاته ورکاو او ځان د کیمرې ته برېښاو موبایل ته دې ښکاره کاو او خپل ځان دې مشهوره کاو مال دې هم لاړی خو دغه مال به دې بیا جهنم ته غورځوي دا به هم سړی ډېر احتیاط کوي خو که په دغه وجه باندې تا دا مال ښکاره ورکاو چې کندې خلک نور ما وویني د ما د وجې نه نور خلک هم په زکات باندې راتګ وکوي په صدقه باندې راتګ وکوي نور هم غیرت وکوي دا عمل جائز نه بلکې الله بیا انسان ته ډېر زیات اجر ورکوي صحابه دا کړي دي په خپل مابین کې په عبادات قولیو کې هم مقابلې کړي دي د بل سره په عبادات بدنیو کې هم مقابلې کړي دي د بل سره په عبادات مالیو کې هم مقابلې کړي دي د بل سره خو ریا نه په صحابو کې د سخاوت پر یوه خبره رایاده سوه حضرت عبدالله بن جعفر طیار رضی الله تعالی عنه دا یو ډیر سخی یو ډیر جواد سخی انسان الله تعالی جل شانه پیدا کړی دی لیکي ول یو وخت کې زه چیرې روانم په یوه لاره باندې چې ومې کتل یو فټی ده په دې فټي کې یو نوجوان لګیا ده د ځمکې د خرلو اوزار ورسره دي زم د سفر نه ستړی وم یوې درختې ته کښېنستم دی دا کار کوي 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 چې کله غرمه سوه دا غلام رالی هغه هم د یوې درختې سایې ته کښېنست د مړۍ چا ورته راوړله
چې ده دا مړۍ خلاصه کړله چې مړۍ به یې خوړله یو سپی ورته رالی په خپلو لاسو باندې سر ورته کښېښو غلام هغه مړۍ راواخیستله سپي ته یې ورکړله سپي دا مړۍ وخوړله بیا یې بله مړۍ ورغورځاره کړله هغه یې وخوړله بیا یې بله مړۍ وله هغه یې ورکړله هغه یې وخوړله د بیرته هغه کپړه هغه دسترخوان سره وتاړو بیلچه یې واخیسته په کار لګیا سو ول ما ورنه پوښتنه وکوله چې ته څوک یې ډول زه غلام یم مالبادار تا ته سهار ټیم څو مړۍ درکوي ډول درې نو مال درې خو تا دا سپي ته وانچولې ول ډول ما ته دا سپی د ښار نه ښکاره کېدو دا سپی د بلې خوا نه راغلی و وږی و نو ما د ځان سره دا سوچ وکړو چې دا هم د الله بنده ده ته هم د الله بنده یې ته هر وخت درې ډوډۍ خورې مړۍ خورې نو دا مسافر د راسه دا درې مړۍ نن د مسافر ته ورکه سپي ته یې ورکه نن ته داسې شامه تېره که په لوږه باندې ورځ تېره که حضرت عبدالله چې کله د ده حالت ولید ورته ویلې د تا د مالک نوم څه ده ورڅه د تا مالک راوغواړه بادار دې راوغواړه مولا کله چې مولا رالی ورته ویلې چې دا غلام په څو خرڅه ده ورته ویل دا غلام خرڅوم په دومره درهمه باندې ول دا واخه او دا غلام ما ته راکړه هغه غلام ورکو د هغه نه وروسته یې ورته ویل چې دا باغ په څو باندې خرڅه ده ورته ویل باغ هم په دومره باندې خرڅوم ول دا د دا باغ قیمت ته دا هم واخه غلام ته یې وویل چې ته د ما د طرف نه ازاد یې او دغه باغ دا د تا د زه څه ورباندې کې هغه ورباندې وکوه چې په تا کې دومره سخاوت ده چې درې ډوډۍ تا ته مولا درکوي هغه ته خپله رخې او د خدای هغه مخلوق چې هغه ګونګ مخلوق د سپی هغه ته یې ورکوي غلام هم غلام و ورته ولې په ما د احسان وکړه او زه دې آزاد کړم د خدای عبادت به کوم لیکن دا باغ ما بیرته د الله په لاره کې صدقه کړی ده کتابونه نقل کوي یوه روپۍ چې څوک د الله دپاره چاته ورکړي یوه ګوله لومړی سړی چاته ورکړي د الله دپاره خامخا به الله بدل یو په لسه باندې درکوي یو په 200 به درکوي په 1000 به درکوي په 1,00,000 به درکوي چې څومره د الله خوښ او دومره به زیاتېږي د صحابو په قرآن باندې ایمان و د صحابو د نبی علیه صلات وسلام په احادیث مبارکو باندې ایمان و مضبوط و د موږ هم ایمان ده د موږ داسې ایمان نه ده حضرت علی کرم الله وجهه دی یو انار پیدا کو دی انار ته ډېر خوشحاله و ځکه هغه زمانه د فاقي او د لوږې زمانه وه انار یې داسې په لاس کې نیولی د روان ده یو بل مسکین صحابي دغسې کله د انار ولید ورته ویل علي د انار ته مې ډېر زړه اوس حضرت علي کرم الله وجهه هغه انار راواخیست هغه یې ده ته ورکړو مازدیګر یو بل صحابي ده په دې لمن کې یې داسې نه انار اچولي دي نه انار یو انار یې پټ کړی دی دا یې دلته په دې لستوڼي کې دلته چیخ کړی دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته یې خپله جولۍ وغوړوله چې د تا دپاره چا دا هدیه راکړې ده دا نه انار دی دا واخ حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل ول دا د ما نه دي هغه ورته ویل د تا دي د تا دپاره یې راکړي دي ده ویل نه دا د ما نه دي هغه ورته په قسم درته یم چې دا ماته د تا دپاره چا راکړي دي ده ویل په قسم درته یم که به دا د ما وي ولولي والقرآن یې چې چا یو شی لا یوه روپۍ یو درهم د الله دپاره چاته ورکو بدله به یو په لسه باندې دا نه والي د ما خو به لس ول اخ په دې لستوڼي باندې لاس ومنډو هغه بل انار یې راواخیست ورته وینو
ولا علی یقینا سے په قرآن باندې غټ عامل ته یې د تا دا لس دی ده ورته اوس دا لس اناره دا د ما دي نو هر څوک چې کله هم عبادت کوي او په عبادت کې مالی عبادت کوي نو چې د ریا نه پاک وي د شهرت نه پاک وي نو دی د انتظار کوي په کم وخت کې به الله رب العزت یو په لسه باندې دغه انسان ته بدله ورکړي مولانا محمد زکریا رحمت الله تعالی علیه یو بهترین واقعات را نقل کړي دي په فضایل صدقات کې امام غزالی رحمت الله تعالی علیه را نقل کړي دي پخوا به داسې ول چې دا خلکو به مقابله د الله په عبادت قولی کې هم سره کوله ما درته وویل په بدني او په مالی په ټولو کې به یې کوله خو تاسې خفه کېږئ ما نن موږ په داسې زمانه کې یو چې په نفلو کې خو بل نر نه وینم چې له ما سره د مقابله وکړي نه د اشراق لمونځ پرېږدم نه د چاش لمونځ پرېږدم نه اوابین پرېږدم نه تهجد پرېږدم نه تلاوت پرېږدم ایک نمبر مسلمان یم چې کله د ده خبره راسي بیا دی ذاتې بیا منډې وایي بیا دغه آیات ته دی غوږ نه نیسي چې الله خو دا هم ویلي دي چې دا هم ورکوه فرض زکات نه ورکوي فرض زکات دغه کس دا زکات نه ورکوي په بلوچستان کې چا خبر راته کوله ول یو سړی مړ و 3 قبره هم ورته وایستل موږ نه وو پیدا په داسې ټیم کې هر قبر چې به موږ خلاص کړو دومره لړیمان به وکړي دومره دا دنیا سے الله درکړې ده دا د څه دپاره درکړې ده نه بهترین لباس نه بهترین سوارلی نه بهترین کور نه بهترین خوراک نه ښه د اولاد خدمت نه د آخرت دپاره یو څه تیاري پکې کوي بس ورباندې راګرځي لکه مار خزانه یې میندلې ده بیا به دی د دنیا نه خوند اخلي ته خو به ځې دا خو به بل چاته پاته وي صحابه کرامو به په دیشیانو کې مقابلې سره کولې مقابلې ایثار به یې کو ایثار علی الغیر یو کتاب کې مې کتل